حضرت شیخ سعدی رحمت الله علیه یو واقع نقل کړی ده او فرمایي چې یو بزرګ هغه به د شپې تهجد کولو د پاره را پاسېدلو. په یو موقع چې کله د شپې تهجد کولو د پاره را پاسېدلو نو आवाज راغی چې ته څه کې قبلېږي نه، او आवाज دومره په زور سره راغی چې د هغه یو مرید هغه د आवाज واورېدل. خو خیر مرید یې په دغه شپه باندې غږ ونه کړل. چې کله بله شپه شوه بیا دا بزرګ د تهجد کولو د پاره را پاسېد، بیا आवाज راغی چې څه کې قبلېږي نه. په بله شپه باندې بیا داسې معامله وشوله چې بزرګ را پاسېده، بیا आवाज راغی ته څه کې قبلېږي نه. هغه مرید یې په تعجب او حیرت کې پرېوتلو، راغی خپل شیخ ته او شیخ ته وایي حضرت هلته خو مردودیت دی، هلته خو قبلېږي نه او تاسو لګېدلې عبادت کې او دې کې مشغوله یې. نو هغه شیخ ورته وویل چې ته راته ووایه چې زه دا در پرېږدمه نو بل کم در دی چې زه هلته لاړ شم او هلته کې سوالګری جوړ شم، زه کم در دی چې هلته کې عبادت کې مشغوله شم. بس زما کار عبادت کول دی، زه په عبادت کې مشغوله یم، زما د قبول ناقبول سره څه بحث نشته دی. دا جواب د عبدیت نه ډکو د غیب نه آواز راغی قبول است اگر چه هنر نیست که جز ما پناه دیگر نیست. زه قبول وکړه اگر چې هنر خو سم نه و، خو دې ته مو وکتل چې زمونږ علاوه ستا بل د پناه ځای نشته.